زما رب وفرمایل یو مسلمان سره دې نه لګېده او تا ورسره تا ورته ځان ذلیله که او ښکته دې کړه ما رب وفرمایل تا خو په دنیا کې ده ته ځان ښکته که لیکن ستا مرتبه تر عرشه پورې ما رب اوچته کړه زما محترم خو مو ته خو د دې نه نه یو خبر کنه مو ته بغض او حسد راغستی په زړه کې یو انا غوندې لفظ دی چې زه یم او زه ویم دا انا لفظ دومره خطرناک شی دی چې شیطان یې برباد کړی دی د شیطان 80,000 سال عبادت شیطان په یو لفظ باندې خراب کړي چې انا ویلو په اسمان باندې بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې مؤمن نه دی یو انسان تر کومه پورې چې زه محمد صلی الله علیه وسلم مبارک د انسان ته د خپلو والدینو نه د خپلو بچو نه او د تمام دنیا نه زیات محبوب ترین نیم ګرځېدلی دا انسان مؤمن نشي کېدی تفصیل مخکې تیر شو او ما ته نبی علیہ السلام په دغه باندې خبر هم کړی نننی درس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د قطع تعلقې ذکر کوي چې یو انسان بل مسلمان سره روانه کی نو د ده څه حکم دی یو انسان رشته قطع کړه د ده څه حکم دی یو انسان بل مسلمان سره ناروغه شه قطع کړه ورسره د ده څه حکم دی نو نبی علیہ السلام مبارک د قطع تعلقې په باره کې سخت وعید کړی دی وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي یو پیره په منبر باندې ناستم دی کې جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام خطبه ویله وی خاموشي شوه په مسجد کې خاموشي شوه نبی علیہ السلام مبارک هم غلی د صحابه حیران دي چې نبی علیہ السلام په منځ کې ولې چپ شو اکثر به جبریل لاته په منځ کې نبی علیہ السلام مبارک आवाज وکړه جبریل ولې رالی یا به چې اهمه مسله وه جبریل علیہ السلام به د اسمان نه راته الله به دغه کو حکم کو دی به راته وی رب په اسمان باندې ما ته وفرمایل چې زما د محبوب ته ووایه چې ته خو ورته خطبه کې په جومات کې ناستې لیکن د کومو مسلمانانو چې د بل مسلمان سره نه لګي او تعلق یې قطع کړی دی او دلته تا سره جومات کې ناستې نو رب په اسمان اعلان وکړه چې د جومات نه په دیکو وباسه چې وځې الله دې موږ د دې نه وساتي ټول وایي آمین وی رب اعلان کړی دی چې د کوم مسلمان رشته داری کې قطع تعلقي ساتلي او د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه سیوا روانه کړي وی رب اعلان کړی دا سړی جهنمی دی د بار که زما د کور نه چې انسان ته د رب د طرف نه امر راشي چې بار یې که د کور نه او زه یو خبره کوم چې انسان پریشان شي محتاج شي نو د الله در ته راشي الله زما دا در دی بس ستا دروازې ته راغلم خدایا نو زه یو خبره کوم چې الله دې د خپل در نم وباسي وایه زما ستا بیا کومه لار ده زما محترم الله دې داسې روز په موږ نه راولي چې زما د رشته دارانو سره نه لګي او زه د جومات ته راغلم زما محترم زه تاسو ته اکثر د محبت درس در کوم زه ویم چې یو ورور سره د نم لګېده ځان ورته بېغیرته کا ځان ورته ذلیله کا زما رب وفرمایل یو مسلمان سره د نه لګېده او تا ورسره تا ورته ځان ذلیله که او ښکته دې کړه ما رب وفرمایل تا خو په دنیا کې ده ته ځان ښکته که لیکن ستا مرتبه تر عرشه پورې ما رب اوچته کړه زما محترم خو مو ته خو د دې نه نه یو خبر کنه مو ته بغض او حسد راغستی په زړه کې یو انا غوندې لفظ دی چې زه یم او زه ویم دا انا لفظ دومره خطرناک شی دی چې شیطان یې برباد کړی دی د شیطان 80,000 سال عبادت شیطان په یو لفظ باندې خراب کړي چې انا ویلو په اسمان باندې او ویل الله ته چې انا زه وکمه زه سجده وکمه زما رب ورته وی رکشه وځه د اسمان نه روشنه د ما محترمو یو بزرګو هغه وی د شیطان 80,000 سال عبادت په دې زه لفظ باندې خراب شوي دي وی زه به زندگی تیره شي خو زه لفظ به ونه ویم وی دا به زه ونه ویم نو هغه د جومات امام او بعد مقتدیان ډېر رواني هغه هسې فسادونه پیدا کوي امامانو ته بس هسې فساد د هغه گویا د انسان ذات داسې دی چې کله د باندې د رحمت د الفت او د محبت والا دغه غالب شي نو د پرښتو والا ماده ده گویا
او چې په ده باندې درواني دغه وشو کویه د ده په خټه کې شیطانیت او دغه دی غضبیت دی او لعنتیت دی د ده په خټه کې دی د خپل لعنت او د خپل شیطانیت اظهار وکړي په مخ ته ځمکه چې زه دومره کم ظرف یم چې بار مسلمانانو پسې او علماو پسې لګیا یم. او زه تاسو ته یو خبره هم کوم وایي چې کوم سړی یو امام پسې لګیا او بل سړی ورته ولاړ دی دی اوریم نو دا کوم سړی چې لګیا دی اوري یې د ده د دې بل نه زیاته ګناه کیږي زما محترم. الله به دا بل زیات رانیسي چې تا ولې اورېده چې زما د پیغمبر په ورثو پسې د تبلیغیانو حضراتو پسې د علمو پسې د الله والو اولیاء الله پسې خبرې کېدې او تا ستا دا غوږونه ما دې دپاره پیدا کړي چې زما د دوستانو بد او مذمت پې اوره ته دومره پرېوتې. نو خبره دې پورې کوم مقتدیانو کې یو کس پیدا شو ویره جی زه به د امام صاحب د خولې نه به دا زه لفظ وباسم دا په کې بعضې ټایم کې داسې الله دې موږ د داسې دغه نه وساتي ټول وایي امین. وایي د مونږ نه مخکې پاسې د استاد جي د یو مسالې تپوس کوم جي شیطانیت یې کوو ورته یې څه وی ویره جي دا شیطان په کوم لفظ باندې غرق شوی و اوس په راته استاد وایي چې په زه لفظ باندې او د ویلي دي چې زه به په ټوله زندګۍ کې زه لفظ ونه ویم دی عالم دی وی هغه عالم هم ګوره هر عالم ته د خپل مقتدیانو د ایمان پته لګیږي چې دا څومره ایمان والا دی او دې ما باندې اعتراض په کوم بنا باندې کوي دې ما سره لاس میلاوي د ده د لاس میلاولو مقصد ما سره څه دی للهیت دی که نه استهزا د بعد خلک داسې تا به سینې ته را یره جي تابعدار یم جي بار به د پسې خبرې کوي او دا وایي که نه استاد جي خو بس دا مه وایه چې د پټکې والی دی او ساده دی د ډېر پوه دی د ډېر زیات پوه دی ورته پته لګېږي چې دا سړی د ما مبغض دی که دا زما محب دی پته لګېږي د قیامت علامات یې زه تاسو ته وایم ګورئ ښه خفه کېږئ مه هر چا ته پته لګېږي وایي استاد جي شیطان کوم لفظ غرق کړی استاد جي هم ډېر هوښیار ورته یې کښېنه بچیه د مونځ نه پس به درته ووایم چې مونږ وشو استاد جي پاسېده وایي بهی د شیطان متعلق چا ذکر کړی عکس پاسې استاد جي زومه وایي دغه لفظ غرق کړی استاد جي زومه که نه وي دغه زه لفظ یې غرق کړی دغه یې غرق کړی بس هغه چې پوه شي چې بهی استاد جي سره خو علم دی د هغې نه پس راغی د استاد جي نه حضرت ما خو شیطانیت کوم ما چې ستا د خولې نه دا لفظ هغه ته بچیه ما ته پته لګېږي د مقتدیانو مثال د انسان د اولادي او چې خپل پلار ته د اولاد پته نه لګېږي نو دا څه پلار دی. رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام